کتونکو الف خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی پال کریم پبلک های سکول کې موجود ما چې د 400 په لویو اداره کې یو اداره شمارل کیږي. په دغه کې چې نن کوم فنکشن را جوړ شو سالانه تقریب کومو سټوډنټانو هغه طالباتو پوزیشنونه اخیستي وو. سیکرټري هایر ایجوکیشن داود جان صاحب راغلو، هغوی ورته ایوارډونه ورکړل، ورسره چیرمن بورډ راغلو، سیکرټري بورډ مهدي جان صاحب راغلو او چیرمن بورډ چې کوم دی نصر الله یوسفزی صاحب. یو ډېره درنه دستوره شوه دغه ماشومانو چې ایوارډونه اخیستي دي. تشریف الله صاحب سره باقاعده چې کوم دی ګروپ تصویرونه اخلي. موږ به خبرې اترې خو هم د دغه سټوډنټانو سره کوو. دا نن یقینا د دوی د خوشحالۍ خبرې دي. خو داود جان صاحب چې کوم سیکرټري هایر ایجوکیشن دی هغه یو خبره وکړله چې دا نمبر اخیستل دا ایوارډ اخیستل دا جس یو سیمپل دی، بس یو وخت له کار دی، خو نه دې سره تعلیم جاري ساتل او هغې کې پرمختګ کول نو دا چې کوم دی نو ډېره زیاته ضروري خبره ده. نو یقینا دغه ماشومان چې په دغه اداره کې سبق وایي دوی به رټنې لګولې، دوی به چې کوم دی ذهني یعنې د ذهن نه دغه زده کړه کوي او کوي. به دې وخت کې غټه اداره ده 2200 نه زیاته شمېره په دغه سکول کې زده کړه کوي. نو یقینا چې دې ته ماشومان راځي نو دغه سکول یو خو بلډینګ لحاظ سره ډېر لوی بلډینګ دی، وسیع ایریا ده ورسره، د لوبو میدانونه دي ورسره. خبرې اترې به کوو د دغه سټوډنټانو سره. خو زه ښه ګڼم دا یوه چې دلته کې اکثره طالباتې ډېرې قابلې وي خو د والدینو طرف نه یا د معاشرې له طرف نه هغوی انټرویو نه ورکوي. نو د هغوی هغه ټیلنټ چې کوم دی هغه په ځای پاتې شي او بیا په معاشره کې دغه شانتې خلکه چې هغوی خپله کور کې خور لري مور لري نو هغوی داد ورکوي. خو تاسو زه نن د چا سره خبرې کومه نو د دوی حوصله افزایي وکړئ، دوی له داد ورکړئ او چې دوی دا ټیلنټ چې کوم دی دا مخې ته روزي. زنانه به صرف استاذه جوړېږي، دونه لوی تعلیم وکړي، مور پلار پرې دومره خرچه وکړي، هغه راشي به بیا استاذه نه دا پیلټه جوړېدی شي. نن زما په 400 کې د فیصل آباد او د لاهور ایسي ګانې ډیوټۍ کوي. نن الیکشن کمیشنره دا د 400 ده دلته کې ډیوټي کوي. نن چې څومره ادارې دي خو پاسپورټ دی خو نادره ده نو جینکۍ یې مشري دي. نو پکار ده چې موږ پښتنو پیغلو له پښتنو خویندو له بچیانو له خو مقور کړو. ما سره کومه خورکۍ یا کومه بچی موجوده ده خپله پېژنګلو را سره. السلام علیکم سر، زما نوم بریرا علي دی، تورنګزو سره تعلق ساتم او اوس د الکریم پبلک های سکول نه موږ میټریک ایگزام پاس کوو. کوم وخت دې کې تا داخله اخیستې ده؟ کلاس 8 نه ما دلته کې ایډمیشن اخیستی دی. کلاس 8 نه دې نه مخکې نور پبلک سکولونو کې وي؟ او جی هغه زموږ کلي کې سکول سیف الله شهید ماډل سکول سره هغې کې اوسه بیا د دې د ایجوکیشن هر څه نه خبر شوم دلته مې ایډمیشن د دې ټیچرز د دې انوایرمنټ د دې سټډي لحاظ سره هر یو څیز د دې بالکل چینج دی نور سکول. څونه مارکس ته اوس اخیستی دي؟ 1065 1065 جی. ها پوزیشن دی د څه مو؟ سر اوورال سکول کې سیکنډ او ګرلز سیکشن کې فرست. جی څه باغه خویندې چې راځي الکریم ته او یا هلکان راځي داخله علي هغوی ته څه میسج؟ هغوی ته زه دا میسج ورکول غواړم چې دلته کې ایډمیشن وکړي، تاسو ته به د دوی د ټیچرز د دوی د انوایرمنټ د هر څیز پته ولګي او د دوی ټیچرز چې دي لرننګ سره سره کیریکټر بلډینګ هم کوي. نو دلته کې د هغې دپاره یو ښکلی ماحول دی نو هغوی دلته راشي ایډمیشن دی. تعداد ډېر زیات دی نو آیا کلاسونو کې هغه همره ګنجایش وي چې استادان ورسره دومره خواري وکړي؟ او جی بالکل هر یو کس سره ښه پوره خواري کوي ټول ټیچرز. تاسو ته خو مثانې ټیچنګ کوي که؟ او جی مثانې په بعضې سکولونو کې 10 او 12 یا داسې وي چې هغه ني نو دلته کې څه پوزیشن دی؟ سر دلته خو دا میټریک پورې دی خو څه د دې انوایرمنټ خو ډېر زیات ښه شته دی. خو دلته کې دا نور استادان یې مثانې دي که نه؟ هغوی تعلیمي معیار څه دی؟ سر ډېر زیات ایکسلنټ معیار دی د هغوی. سر هغوی خپل بھرپور کوشش کوي هر یو سټوډنټ سره او سر هر یو لحاظ سره یې ډېر زیات ښه دي. صحیح. ها ګرانو کتونکو ډېره مننه. کتونکو احمد جان صاحب چې کوم دی د دې پرنسپل دی او احمد جان صاحب چې کوم دی یو تعلیمي ماهر دی چې په دغه سکول کې زده کړه کوي. دغه شانتې په دغه سکول کې دننه چې کوم دی د تعلیمي ماهرانو یعنی چې نور څونه
سکولونو کې پرنسپلان پاتې شوي دي نو هرې دستورې له راولي باقاعده د هغې نه مشورې اخیستل کېږي. هر کال موږ په دې فنکشن کې ګډون کوو لکه حکیم الله صاحب شانتې تعلیمي هستي چې کومه ده یو ډېر قابل ترین انسان هغه په دغه فنکشن کې ګډون کوي. ورسره داسې نور ډېر چې کوم دی نو اخم غړي راځي او نن دغه سټوډنټان خوشحال لکه خوشحاله څه نوم دی؟ ابراهیم شاه. پوزیشن دی واغست؟ نه دي ولې؟ بس پاتې رالي زه بل ځل به انشاءالله اخلي. ستاسو نوم دی یاره؟ محمد افضل جی. افضل څه پوزیشن دی واغست؟ سر جی بس مارکس پورې 529 مارکس دي. څو؟ 529. 529. او جی څه وایي چې دې سکول کې واړه داخله والي څه فرق پخې؟ سر جی نو بس سکول خو ماشاءالله ډېر ښه داسې دی چې لکه دا کم از کم مونږ پکې نمبر واخیسته او کار پکې انشاءالله کېږي. نمبر خو په بورډ کې داسې هم ورکوي که نه؟ نه جی نو دا خو دغې کار هم ښه کېږي. اکثر پې چیر اٹھے اس کی په بورډ والا باندې نو نه جی نه دلته سر جي الحمدلله ښکلی کار کېږي او ټیچران انشاءالله ډېر محنتي دي سر جي ډېره. ستاسو نوم دی سدیس وحید. ستاسو نمبر څه 535. خوشحاله او جی خلکو ته څه میسج ورکړي داخلي به شروع کېږي اصل چې په غلط ایپل کریم کې ته داخل کړي؟ نه جی الکریم چې کوم دی ډېر ښه انسټیټیوټ دی او دلته ماشومان راتلل پکار دي. لکه څه له خاص سره ډېر تعداد دی پکې که نه استادان د سرخواري وخت ورکوي؟ بالکل او جی استادان ډېر هارډ ورک تاسو کلاس کې څونه کسان دي؟ 40. او تاسو؟ سر جي یو سیکشن کې یو ها بل کلاس هم شته پکې او جی کم از کم کسان پکې 200 نمبر دی یو کلاس کې. ستاسو نوم دی زما ولید خان نوم دی. تاسو له پوزیشن ما 530 مارکس مې اخیستي. 530 د کوم ځای؟ د دې رزوړو یم. او ته د کوم ځای؟ تورنګزو. ته د کوم ځای؟ سجود منزو. منظور هټوله 400 راګیره ده. او جی الکریم سکول په غټ ادارو کې شمارل کېږي نو خو تعداد ډېر زیات دی نو نور هلکان راځي دلته کې داخله لي نو پوزیشن خو لکه اکثر دا وي چې بورډ او دا نو نه جی دا به یو غلطه خبره چې بورډ اسې پوزیشن ورکوي لکه مطلب الکریم والا کار کوي اسې بیسه پوزیشن نه ورکوي بورډ والا. او جی کار او جی بالکل ماحول سپورټس حوالې سره دغه ډېر زیات ښه دی جی په هر لحاظ سره. او جی صحیح ده دا دی هرکلی درته یم خپله پېژنګلو که زما نوم عمیر خان دی بالولي سره تعلق ساتم. بالولي نه راځي؟ کوم وخت نه دې سکول کې داخله اخیستې وه؟ یاره زه د پرپ نه دلته مطلب 2008 نه. څونه مارکس ته اخیستي؟ 1070. او خوراکۍ چې کوم دی 1065 که نه؟ او جی دویم دا ګوره دا یو ښه کړي اکثر جینکۍ پوزیشن وړي دا ده که نه دا ولې یاره د جینکۍ موږ نه پوزیشن وړي خو ګوره دا الکریم ګورې تاسو له پوزیشن تاسو له جوړ کړی دی چې دا اخیستی دی. دا غلطه خبره ده چې کم کس محنت کوي دا په دغه جنډر باندې نه ده اکو میل او کو فیمیل خو چې کله یو انسان خپل محنت کوي یو سټیج ته رسیدل غواړي نو هغه چې کوم محنت وکړي نو هغه سره چې کوم دی خدای پاک ورکوي ځکه چې قرآن مجید کې خدای پاک په خپل فرمایي چې زه په بنده باندې د هغه د بوج نه سوا چې کوم دی بوج نه اچوم نو چې کله انسان په خپل ځان باندې بوج واچي بس هغه خپل دغه دا دې پوره وي چې هلکان په موبایلو کې لګیا وي په نورو سوچونو کې وي داسې په هوا کې راشي وخت ضایع کړي دا وخت چې کوم دی دا بیا نه راځي لکه دا ډېر قیمتي وخت دی څنګه چې تا قیمتي که او نن دونه مارکس یې واخیسته ټول درته په فخر باندې ګوري که نه نو څه فرق محسوسوي لکه د نورو سکولونو نورو ادارو چونکې تا خو نورې ادارې لیدلې نه دي د شغلو نه دی کې نو دې کې هغه کوم سهولیات دي؟ یاره جي زه ټیسټونو لپاره ډېر ګرځېدلی یم نو داسې نیو اسلام هم کتلی دی د جنا کالج مې هم کتلی نور کالجونه مې ډېر داسې کتلي خو څنګه چې هغوی فیسیلیټي پرووایډ کوي نو دا رنګې فیسیلیټي چې کوم دی په الکریم کې نشته دی نو د هغې د وجې نه چې کوم دی الکریم ټیچران چې کوم دی خدای پاک د عمر سیوا ورکړي او خدای پاک چې کوم دی د ادارې نور هم چې کوم دی ښه تربیت وشي او ښه داسې نور کسان زما په رنګ کې راشي چې ښه مارکس ووایي. ډېره زیاته مننه کتونکو ډېر باس کېږي خو هلته به رانکس بیا روټۍ ختمه شي ولې چې مېلمانه راغلي دي نو د هغې غم کومه خو دا ده چې الکریم سکول کم پرنسپل دی احمد جان صاحب نو احمد جان صاحب یو تعلیمي ماهر دی او څنګه چې ما ذکر وکړو نو دلته کې هغه خلک هغه ټیچران چې دلته کې باقاعده سټوډنټ ته لیکچر ورکوي پوهه ورکوي وختن په وختن ورته خلک راولي نو دا یو ډېر ښه فنکشن شو انشاءالله بیا به راځو او مزید به خبرې کوو. کتونکو دا مخال الله سره پسند کې احمد جان صاحب موجود دی. احمد جان صاحب مشهور تعلیمي ماهر دی 50 کاله چې کوم دی د خپل ژوند دغه برخه د تعلیم له ورکړه بچو له ورکړه د پښتونخوا داسې اداره بني چې هغې کې به شاګرد نه وي بیا په مختلفو پوسټونو باندې پاتې شوی دی. خو د احمد جان صاحب تقریر ما چې واورېده هر کال یې تقریر اورم خو نن تقریر مختلف په دی چې یو خو د ژوند خبره یو ورته سیکرټري ایجوکیشن سیکرټري هایر ایجوکیشن موجودو داود جان صاحب چې هغه وایي چې یاره احمد جان صاحب زه ستا په شاګردانو کې راځم بیا سیکرټري بورډ چیرمن چې کوم دی
نصر الله جان یوسفزی صاحب بیا مهدي جان صاحب یقینا په الکریم سکول چې کوم دی دا د 400 په لویو ادارو کې شمارل کېږي. څه ټیم کې زه ګڼم زه احمد جان صاحب نه به تپوس کوم چې داسې څه ناغه راغلې وه د خلکو هغه ریسپانس کم شوی و داسې څه وجوهات دننه راغلي وو خو هغه مې نن د احمد جان صاحب تقریر واورېده چې دوی بیمار شوي وو کرونا نه دوی تیر شوي دي نو 20 کاله چې کوم دی د دې ادارې مشري یې وکړله. ډېر خواهش مې و چې دوی سره خبرې وکړم به هر حال بیا به ورسره په بله موضوع د سکول خبرې کوم. نن صرف دا فنکشن شو او خلک به راځي ولې چې 1070 1065 جینۍ چې کوم هلته په دویم راغلي ده هلک چې کوم دی دلته پوزیشن اخیستی دی او زیاتره سکولونو کې جینکۍ پوزیشنونه اخلي. نو زه په هغه سکولونو باندې نیوکې کوم چې هلک نه انسان نه جوړیږي هغه ته د موبایل او دغه وخت چې کوم دی د هغه ضایع کېږي. نو دلته کې دا دی د بالولي یو هلک دی ښه د بالولي دغه پسمانده سیمې هلک چې کوم دی 1070 نمبر یې د الکریم سکول کې اخیستی دي. نو دا خو په دې لږ وخت کې چې زما کومه پوهه راله نو زه خپل ځاني ډېر مطمئن مخکې نه مې ځکه چې زموږ د مامزه یونین اف جرنالیست چې کوم دی احمد جان صاحب نه ډېرې زده کړه کوي څومره صحافیان دي راځو د علم سمندر دی الله دې راته ژوندی لري دعاګوي ورته. احمد جان صاحب ډېره زیاته مننه کوم. دا فنکشن چې خلک ګوري نو ضرور به یې زړه کې دا راځي چې یاره زه په الکریم کې داخله واخلم. نو الکریم ته داخلي شرایط څه دي او یو موضوع به خپل بچي څنګه راوړي؟ زمونږ خو ډېر سمپل کار دی ایزیم دی سمپل هم دی کنوینیټ هم دی. ادای چې مونږ د نور کله به په اینول بیسس باندې یو انټري ټیسټ کولو نو هغې کې به د بعضې سکولونو امتحانات نو شوي نو هغه بچي به مونږ نه محرومه پاتې شو. نو مونږ د دې پبلک کنوینینس دپاره دا فیصله کړې ده چې هر سیټرډې باندې چې څوک راځي پراسپیکټس په یو سی اب ډک کي فوټوان به ولګي څه پرې ریکویزټ انفارمیشن اداره غواړي هغه به راکړي ټیسټ ته به کښېني. ټیسټ مونږ چې لوور کلاس کې به دا وي چې په کوم کې د پاس کړی دی او په هغې کې هم دله به چایس ورکوو آپشن به ورکوو چې دی فیسیلیټیټ شي او دی زمونږ دا ټیسټ وکړي چې کله ټیسټ کوالیفای کړي بیا پیرنټس راشي مونږ ریزلټ وښیو که ډیزرو کوو نو په هغې کې ایډمټ کړو که ډیزرو کوو نه نو ان کنسلټیشن وذ د پیرنټس وی سټریټ اوی ډیموټ هیم ټو د پریویس کلاس. که پلار پې ایګري وي مونږ وایي بچې به سبق ووایي وړاندې به لاړ شي نو ما داخل کو کني نو مونږ ته وایي چې بل ځای داخل کړي چې کوم ځای کې ستا خواهش وي. خو کوم بچی چې ډراپ شوی دی نو په دغه کلاس کې مونږ نه راولو ځکه نه راولو چې بیا مونږ له انپوټ راکړي نو آوټپوټ به ورکړو. یو بچی انپوټ کې رانغې هغه ماله بچی رانغه او ما نه سار له ایکسپیکټیشن کوي چې ته دا مانه پرش کا دا ماله سیولایز کا دا ماله ریفاین کا او ماله مولډډ شیپ کې واپس راکا نو به زه علیکم چې ما ته څه راکړي که نو زمونږ د ټیسټ دغه ساده طریقه ده څوک هم نه محرومه کوو او هر چاته اجازت دی on every Saturday او که ته براو next Saturday کنی نو then inshallah we expect that we'll be holding a collective exam. احمد جان صاحب ما چې څنګه ذکر وکړو که نه د الکریم یو نوم ووته هر سړي توجه وه یکدم چې کوم دی نو ډېر هغه لاندې یو خو اډورټایزمنټ ستاسو هغه شان نشته لکه زموږ مثال خو د ړندو د کڼو دی که نه چې مونږ ته کوم سکول بار بار ښیي نو مونږ خو دغه بورډونو پسې ځو دې پسې ځو نو په دې باندې څه نظر کوئ او دا ولې داسې منځ اصل کې ما خپل ځاني کې پوس رانه کوې نو زه خو داسې یم چې ما 58 سال ایجوکیشن کې تېر کړل 50 سال د پرنسپل پاتې شوم. زما خو یو سټریټجي دا ده چې که بچې سبق ویلی شي نو رومبې سکول چې دی نو هغه اصحاب صوفه د پجورو لاندې ناستو د دواړو خواونو سردار ورته ټیچنګ کړی دی نه بلډینګ و نه فیسیلیټیز و نه لیبارټریز و نو څو لیکن بیا د هغې نه وروسته تاسو وګورئ دارالعلوم دیوبند ته وګورئ هغې کې څومره سل علماء کرام اولیاء کرام وتي دي نو موږ خو خپل ځاني ایډورټیزمنټ په کار دی خو داسې نه چې ته په ایډورټیزمنټ بیس باندې خلک دی خوا راواړه موټیویټ یې کوي او بیا انسایډ تاسو رسوي نه and the basis of something you give them a push there که نه نو زه د دې په حق کې نه یم. دویم بچی دې راشي زه به ورله تعلیم ورکړم وړاندې ژوند کې په وړاندې ډګر کې د ده لامبو دا د زه ذمهواري ده دې به پخپله لامبو وایي او نن سبا تاسو ته پته دی چې خلک باران پسې پټي ګرځوي نو زه یو خبر اورم جي چې دړادړ دلته داخلي رواني 2200 شمېره که نه نو په کلاس کې خو تعداد زیات شي هغه شانتې کتنه نه کېږي. داسې یو خبر هم کوم چې یاره بس الکریم کې خو بد تعداد او بس هر سړی داخلوي او داسې نه دی استادان د دې په نسبت څنګه داسې نه مخکې جي دا ستاسو خبره زه اګري کېږم ورسره لیکن دا دی چې هغې دپاره مونږ یو اوس حل راوستی دی هغه حل دا دی
چې موږ دا بایفرکیشن وکړو ډیوایډ هم کړو فیمیل هم دې دپاره بیل کړو چې هغوی ته ایډمنسټریټیو اسانتیا راشي فوکس شي په هغې باندې او دویم دا چې ورسره کریکولر سایډ باندې هغوی خپل ډیوټي وي چې هغوی ریزلټس موږ ته راکړي کلیکټیو کې لږ غوندې دا پرابلم وي نو موږ دې دپاره اوس کمیټې جوړې کړي دي انشاءالله بای ورچو اف سینیارټي کوم استادان چې یا منتلی به ځي کلاسز ته د خپل سبجیکټ ته ټیچر به ګوري هغه ته به ناست دي پریکټیکلي ډیمانسټریشن به کېږي او انشاءالله چې څومره موږ دا سپلټ اپ کړو نو هغومره ایډمنسټریشن هم آسان شو مینیجبل شو or we'll be having a sort of close observation of the child and teacher together inshallah. So in future که داسې څه موږ نه کوتاهي شوي انسانان یو نو زموږ دا ایمان دی چې هغه خپله کوتاهي کنفیشن به هم کوو او د هغې دپاره به ریفارمیټیو سټیپ وړي چې بچې فیسیلیټیټ شي او بچي ته د کوالټي اف ایجوکیشن از ټرانسفر in the best possible way he expect from me. ایریا د سره څومره راځي او سپورټس ایریا جنکۍ هم خوښوي هلکان هم خوښوي موږ سره خو جي 74 کمرې دي الحمدلله خپلې دي د مالکانو شاته موږ سره 1 کنال او 1.02 کنال ایریا د ګراوند لان پروت دی او دغه شان د موږ خپلې لارې هم دي آفیسز هم دي انشاءالله نو فیسیلیټیز ښه ایډیکویټ فیسیلیټیز اویلیبل ټو ایوریبډي ګاډي جي داسې خو دا تنګینه خلک راځي یا لکه اوس د خپل ګاډو کې دا ستاسو خبره صحیح ده خو موږ نور ریکوایرمنټ چې کله پوره کړو او خدای پاک وس راکړي نو بیا به ټرانسپورټ هم وایو هغې کې هم زموږ ګټه ده سته تاوان هم پکې نه دی بچي به په وخت راوچتوي راولي به او ټرانسپورټیشن کاست به ورکوي خو دا ده چې فلحال موږ فوکس په دې وي چې دا بچي راوچت شي دوی ته لیبارټریز میلو شي دوی ته بیل بیل ټیچر میلو شي کلاسز میلو شي سیلري اوچته شي پروټیکشن میلو شي نو چې کله موږ سټیبلایز شو او بیا دا پوزیشن شو چې پرایویټ موږ ویکل یا ټرانسپورټ پرووایډ کولی شو انشاءالله ستاسو ډېره زیاته مننه کوم انشاءالله بیا به د سره سرجي خبرې کوو خدای دې د الله اجر درکړي او دعا کوئ دا ستاسو د بچو سکول دی ستاسو سکول دی د دې ټول قوم سکول دی او د غریبو خلکو ځکه دی چې کوم سټرکچر موږ ایښی دی ته یقین وکړه بعض ټایم کې ډي سي راشي څوک راشي ما ته وایي امیان صاحب دا خو اټس ناټ ا چیریټي هاوس دیټ یو رننګ آن سچ ا میګر ټیوشن فی که نه زه ورته ما د میډل کلاس راځي فقیران راځي د ګاډو بچي راځي د نور لیبر کلاس راځي دې دې محرومه نه شي نو دې له موږ دا دغه کړی دی پیسې ته ډېر نه خوشحالي وو چې بچي ته خپل حق میلو شي صحیح ګرانو کتونکو احمد جان صاحب سره به زه بیا خبرې کوم انشاءالله بیا به راځم مشر څه نوم دی جي خالد جان صاحب سره هم خبرې ترې کوم د هغوی مشر رور چې کوم دی هغه وفات شوي دي یو بنیاد یې دا غوره ډېر مخکینی او زوړ سکول دی الکریم سکول دا یو نوم و په 400 کې اوس هم دی دا نه چې دا چې سیکرټري هایر ایجوکیشن ما په 400 کې په یو تقریب کې هم چېرته ونه لیدم راغلی چیرمین بورډ راغلو سیکرټري بورډ راغلو بل زه به انشاءالله سکول کې به ګرځو د سکول کمرې هم درته یو ورځ ښیم ماشومانو سره بل په دې سکول کې مې مهمه خبره دا خو جینۍ دی خو هلک دی انټرویو درکوي خبرې کوي ګرون چې احمد جان صاحب څنګه ذکر وکړو دا ده د شیرپو خلکه پکې شته د تنګي نه راځي د بالولي هلک نن پوزیشن اخلي د یو پسمانده سیمې نه ډېر د لرې لرې ځینو نه خلک راځي خو احمد جان صاحب نه به زه خپل ځاني ګیله کوم خیر دی خو لکه احمد جان صاحب ووي چې زه د اډورټایزمنټ په میرډ باندې کار کوم دغه نه کوو چې په بورډونو باندې او چغې سوري وخو یو سړی د راشي ازمودي کي زما د سکول دننه صورتحال دی وګوري چې مطمئن شو بچې دې را سره داخل کي یو ښه وګړی به پلار له ورکوم یو ښه تربیت یافته ماشوم به ورکوم نو داسې نه لکه زه ډېر ځینو کې وینم زه د یو سکول خلاف هم نه یم ولې چې هر سړی سکول جوړوي خو نن چې سیکرټري بورډ احمد جان صاحب کومه خبره وکړه که نه د ستاسو تقریر په دغه کې نو هغه وایي چې دا جست دا نمبر او دا دغه چې کوم دی دا ضروري نه دي راشي د الکریم سکول کې ماشوم جوړوي او د مخکې دپاره چې کوم دی نو هغه دپاره سوچ کې یا په دې لږ وخت کې ډېر څه واغستل ګرانو کتونکو ډېرې خبرې مې په اړه باندې دي خو انشاءالله پروګرام اوږدېږي بیا به راځم احمد جان صاحب سره هم خبرې ترې کومه او په دغه سکول کې به د ماشومانو سره هم خبرې ترې کومه تاسو خپل ماشوم داخلوئ دا د ستاسو خوښه ده خو موږ درته چې نن کوم دا سکول ښایو نو دا سکول څو سنې نه دی د کال نه دی د 2 کالو نه دی 20 کاله چې ګوره ویکاڼې چې په یو ځای پروت دي درونې احمد جان صاحب 20 کال او 6 میاشتې
د دې ادارې چې کوم ده مشري یې وکړله او 13 کاله مخکې پرنسپل پاتې شوي په سرکاري دغه باندې او داسې په مختلفو پوسټونو باندې نو او بل دلته کې چې کوم مشران راځي دا سپین ږیري زه چې کله هم راشم نغمن جان صاحب هغه خپل یاران دوستان چې په کوم سکولونو کې پرنسپلان پاتې شوي هغه یې ټول راغونډ کړي وي نو دغه ډېر ښکلی لګي او هغوی له ډېر قدر کوي خپل یاران هغه نیری او دا خلک چې کوم دی د هایر ایجوکیشن د دغه سیکرټري نه خو هم واغسته چې مونږ خو دې نه ورو خوښې نه چې بې وفایي را سره وکړي نو انشاءالله کتونکو دا سکول چې کوم دی د هغې خلکو ته مې خو زده کړه کوې لکه زه نن احمد جان صاحب ما ډېر جوور واورېده نو الله دې راته ژوندی لري خو چې داسې خلکه چې هغه ریډیو له ټي وي له په یو موضوع باندې بحث کول غواړي نو احمد جان صاحب له خدای پاک ډېر نالج ورکړی یو سمندر دی دعاګویي ورله او چې خدای دغه سکول دغه شانتې کامیاب کړي.